الرحمن الرحیم الاعمال بالخواتیم وما يخاف منها. باب دې په بیان د دې خبرې چې دار مدار د اعمال چې دې بالخواتیم په انجام په عاقبت سره ده، په عاقبت ته حال باندې ده، په خاتمه د حال باندې ده. خاتمه په وخت د موت چې کوم اعمال سرزد شي، صادر شي، لکه کلمه نصیب شي جو بیڑا پار، او خدا نخواست کې چې کلمه نصیب نشوا نو غرقی او هلاکت شو. مقصد دې باب امام بخاری ذکر کړي. امام بخاری رحمه الله ذکر کړي چې انسان لا په اعمال صالحو باندې غرور نه ده پکار، او په وجه د ارتکاب د معصیتونو د الله د رحمت نه ناامیدي هم نه ده پکار. مثلا یو سړی زناخور دی، بدکار دی، غل دی وغیرہ، نو په دې فتوا نه دی لګول پکار. ډیره ممکن ده چې آخر کې ورته خدای هدایت نصیب کړي. آیو سړی چې ډیر متقی او پرهیزګار لکه ماته یو قصه کړې وه، نو پاغیم غاورتیا نه ده پکار. څه پته آخر کې دیتا تکبر او غرور مخی شي او بيدینه شي معاذ الله. انما الاعمال بالخواتیم وما يخاف منها، نه مراد ده چې بیان د یری د سوء عاقبت نه، دار مدار د اعمالو په خاتمه ده، خدا خاتمه د بربادۍ نه یریدل هم پکار دي. جی نبی قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا واسع قال حدثنا بحاج بن سالم بن سعد بن سعدي قال نزل النبي صلى الله عليه وسلم الى رجل يقاتل المشركين وكان من اعظم الناس غناء عنهم بس اگر چې دا حدیث په مغازیو کې تیر شوی دی، خدا یو ټکی پکې زیات دی چې نظر النبي صلی الله علیه وسلم الى رجل، دا سړی نوم قزمانو، د چوکت د مشرکین سره جنگ کو له طرف د مؤمنانو نه، وکانه من اعظم الناس غناء عنهم، او د پټولو جنگیالو کې زیات بدله اغستون کې د مشرکینو نه لپاره د مؤمنانو، معنی خم مشرکان خدل کلو. فقال حضرت فرمایل من احب ينظر الى رجل النار، هر هغه سړی چې دا خبره خوښي چې وګوري دی او سړی ناری، فل ينظر الى ذات دې تو ګوره وای. فتبع رجل، یو سړی ورپسې شو چې دا څنګه چل دی، دیکھو جنگ کوي، مشرکین وجني، د مسلمانانو حمایت دی، د مسلمانانو ترقی ده. فتبع رجل فلم يزل على ذلك، دې پسې شو یو سړی او بس دې دغه سه مشرکین به ول غربار جوړ کړو، حتی جورها یا جورها، تر دې چې دې زخمی کړي شو. فاستعجل الموت، نو مان دې تلوارو کو په مرګ باندې مانس شو، ځان مړک. وقال بذبابه سيفي، مانا دی یو کارو کو په سکی د توري خپل سره، او دا قال سره قول لسانی نشغا. فقال اے ففعل بذباب سيفي، اگر چې دې دلته توانه ویل دي، خو توان خو گزار ته وي، نو گزار نو کړه ذکر وسو فتحا مل راځي، نو ففعل بذبابه سيفي، دی یو کارو کو په سکی د توري سره، فوضعوا بین صدیه، دای د فقال مان شوا کې خدا دا تورا په منځ سينو خپل، فتحامل علیه، دې سور شو په دې توري باندې، حتا خرج من کتفه، تر دې چې د توري سوکا د اولو د منځ را بار شو، دې ځکه تورا کې خدا او سور پیدا شي، نو بس دې نه کړه را بار شو، نو مړ شو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد يعمل فيما يرى الناس عمل الجنه، انسان عمل کی فيما يرى الناس، فغ اعمال کی چې ویني خلق، یا يرى الناس چې ګمان کی خلق، چې د جنتیانو عمل دی،
وانه لمن اهل النار الله په دربار کې د علم کې ناری وي ويعمل فيما يرى الناس من اهل النار ومن اهل الجنه ولي وانما الاعمال بخواتيمها دارو مدار د اعمال په خاتمه د انسان دی باب الغزلة راحة من خلات السوء دا د بخاری شریف د کتاب الاستیزان او د رقاق دا ابواب ندي دا ډیر ناشنا دي سره غور کوي کنه اوس بالکل ناشنا ترجمه د امام بخاری ته وګوره العزلة گوشه نشینی العزلة ځان لکېدل گوشه نشینی ځان لکېدل راحتن دا سبب د سکون دی من خلات السوء دا مجلس ناکارونا پونشی کنا یو طرف ناکارو مجلس تے بدکارو مجلس تے بدعتیانو دے د مشرکانو دے چرسیانو دے بنگیانو دے شرابیانو دے زانیانو دے فاریانو دے پونشی کنا او دے چې هغه مجلس کې حاضرېږي نو خامخا دغه اثر به بپروزي لکه یو سره نسواریانو سره ناس خامخا یو ورځ بني نو یو ورځ خو به نسوار واجی کنه ای ورته مراسي خو اسنه کی مرته خو به خو کنه نو بس بیا به دې د خیر سره دارنګ چرسو بنگ هر بدکاری چدا ٹھیک شو نو دې پر العزله راحه من خلات السوء دې ناشنا عبارت ده العزله تنهایی ځان لکېدل گوشه نشینی راحت ته سمانا خلاصون دی سکون دی من خلات سوی د مجلس د بدکارو مجلس ته مزه لکه چې یار بد بدتر بود از مار بد یار بد بدتر بود از مار بد مار بد تنها بر جان زند و یار بد پر جا و بر ایمان زند مار خطا فقط تا خوری کنا او یار بد چې کوم د غستا ایمانم خوري غستا ځانم خوري نغه نه بزان بچ کړي دور شد از اختلاط یار بد سره دور شد از اختلاط یار بد یار بد بدتر بود از مار بد قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شيبان بن الزهري قال اخبرنا عطاء بن يزيد ان ابا سعيد حدثه قيل يا رسول الله الطويل قال محمد بن يوسف حدثنا الهذي قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد ليس عن ابي سعيد المهدي جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان خير قال رجل جاء ير اعرابي راغ بدوي راغ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اے الله پاک پیغمبر ایو الناس خیر قارج جهاد بنفس و ماله چې جهاد د نفس د مال کوي اټول نه به تر وي ورجل فی شعاب من الشعاب او بل هغه سره دي چې یو دره کې وي د درونه یعبد ربه چې د الله عبادت کوي ويدعو الناس من شره او بچ ساتي خلق د خپل شرنا الله اکبر دا خبر ذکر چاته به تکلیف نه راځي چاته به نقصان نه راځي تابع الزبيدي وسليمان بن كثير ومن عن الزهري قال ما عن الزهري عن عطاء وعبيد الله بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن وابن مسافر ويحيى بن سعيد عن ابن شعب عن عطاء عن بعد ما شاء الله ما شاء الله سمعني مثل حديث اليمان اي الناس خير ابي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا الماجد عن عبد الرحمن بن ابي صعصعة عن ابي سعيد عن يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ياتي على الناس زمان دا حدیث موږ مخکې ویل دي رابشی په قرب قیامت کې یو زمانه په خلقو خیر مال المسلم الغنم د غره فیدمن د مالو د مسلمان نه لپاره د مسلمان الغنم ګډوي یا بيزي پوښی کنا یتبع بها شاف الجبال یا یتبع بها شاف الجبال چې دې ورپسې شي سره دې دینا صدا سر د غرتا د غر سر تلاشي و مواقع القطر او اغزيونو د ورېدو د بارانونو یفر بدینه چې د خپل د دین بچاو د پاره تخته کوي
لکه تاسو وخت براشي چې اختلاط مال خلق با مضر د ایمان شي نو کامیاب باغه سړی چې او بيزا ور سره یو بس ځان له یو ځای کې ناشتي او بس فکر کوي او په پایو د بيزي باندې گزاره کوي. باب رفع الامانه. ګور علماء کرام امانت دلته امانت څه ته وایي؟ امانت نوم د ار اغسیز دی چې د بنده او د بنده په منځ کې دا یو لکه پیسې شوي راز شو علم بحال العباد شو دا یو امانت دی. تاسو مخ یو غلط کارو که ما تولی دلی دام امانت دی چې زبل چاته نه ویم ما ته یو خبره وکړه هغه ما درته چې دا پتا څنګه زما امانت دی او تا ځان څنګه اوساتل او بل ته دی نه خودل نو دا امانت دی او که بل ته دی خود نه خیانت دی. ما ته یو امانت پیسې درکړې یو رومبال می درکړې چشمه درکړې پوښښ کنه کتاب می درک چله کدا پتا څنګه زما امانت دی تا کتاب را له اوښلو پیسې دراله روکې کړې رومبال دراله استعمال ک نو خیانت دی وک. لیکن دې رستو د قران او د حدیث تایید نه دا معلومیږي چې مراد امانت نه فقط طاعت دی. کم چې تاسو قران عظیم کې ویلو ان عرضنا الامانه على السماوات والارض نو هغه امانت نه مراد چې کوم دی هغه طاعت ته ماشاءالله ماشاءالله عجیب دی دا نه خوش کنه خاصري هغه طاعت ته دی. وفي قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلان بن سليمان قال حدثنا الى بن عبد الله عن صهيب بن يسار عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضيعت الامانه فانتظر ساعه قال كيف اذا ضيعت الامانه تجكلا امانتنا برباد شي فانتظر ساعه قیامت انتظار کوا. قال كيف اذا طا يا رسول الله بربادی کی بسنگا اذا اسند الامر الى غیر اهله کلا چې حواله کړی شي اوس پال شکار نه آلتا فانتظر ساعه نو قیامت انتظار وکا. اوس ګوره دې ځکه عام مسله ده تاسو سره یو سړی اغسته دي بادشاہان اوس نه د امر لا غیر علی کله چې حواله کړی شکار نه آلته یعنی بادشاہي نه آلو تاواله شو بی دین تاواله شو بدکار تاواله شو گنجان تاواله شو ونه شي کنه دوی فانتظر ساعت نه داوم دی عام دی د کور اختیار خود سړی وي نو چې خزه اختیار مند شو نو فانتظر ساعت د مشرور او د کشرور د مشر مقام اوچته د ګرپلار اوچته د زپلار په دې اختیارات ته زوی شي نو فانتظر ساعت. ٹھیک شو علماء کرام لیکي قاضي صاحب یو ځای کې لیکلو خو د مشکات په تقریر کې آلته ملي دلو اصل الامر الى غیر عالی مراد تحویل الكتاب الى غیر عالی جیسے ہمارے مدارس میں ایسا ہوتا ہے ہمارے مدارس میں ایسا ہوتا ہے قاضي صاحب لیکي چې کله کله حواله کړی شي یو کتاب نه آلتا تو ہمارے مدارس میں ایسا ہوتا ہے پنجاب کی لکه بخاری ترمذی د دې لکه اهتمام کوي او د باقی کتابونو چې دینو معتمین خپل اولاد ته کشرانو ته حواله دي نو چې نوې ډوړې به بند کړي چې نوې مسینه خارج کړي ساج دو درې کال هغوي نو یې خو کې دو درې کالو کې نو چې څلور پنځم کال باندې بیا د درس قابل شي بیا فکر ورته قاضي سے لیکل دي چې اصل الامر لا غیر علی جیسے تحویل کتاب نہ آل مدرس کو نہ آل تھا یا امامتی شو نہ آل تھا چاہے تو اس پتہ نہیں جو فرائض پہ اسلام کی صدی مجھ سنگا کی سنگا نہ کی عمل سنگا نے اللہ پاک نے معاف کی. نبی قال حدثنا محمد بن كثير قال ابن سفيان قال ابن عمر عن زيد بن وهب قال حدثنا مشيبة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما
رأيت احدهما نو ما ته حضرت دو حدیث بیان کړی دي خو رأيت احدهما ما نفسه ما لیدلو مصداق د احد الحديثين رأيت حدیثین خو نخ کاری کنا رأيت احدهما رأيت مصداق احدهما وانا انتظر الاخر او زه په انتظار د دویم کیم دي حدثنا جی ٹھیک ہے وڑی کی حدثنا ده حدثنا لك دو حدیثینو کې اول حدیث دا دی حدثنا متدا حدیث بیان کړی دی دا حد غټ کی کول دی حالانکه دا وړي کې لیکل پکارو ان الامانه بشک امانت چې نزل فی جذریا جذر قلوب الرجال دا الله را کوز کړی دی په اصل د زړونو کې جذر وی د زړه اصل تا نو الله امانت د زړه په ویخ کې او اصل کې نازل کړ دی نو مراد به تنسنګ مفتی نظام الدین صاحب معنی دا چې په اصل د زړونو کې نازل کړ دی معنا د هر سره د امانت د یادولو یا د امانت ذکولو یا د امانت باندې عمل کولو مستعد پیدا کړ دانه چې دا امانت یو جسم او غیر आवाज ته په جذل قلوب کې خدا نه جذل قلوب کې وزد امانت نه مراد استعداد د علم فهم عمل دی بیا ور پسې ګورا ثم علم من القران بیا دوی دغه امانت معلوم کوي ځکه د قران نه ثم علم من السنه بیا ځکه د حدیثونه نو معنی دا شو یو شی ول ازره کې واچو بیا دغه تایید په قران او حدیث وکم دا یو شو دیم وحدثنا عن رفعها نبی علیہ السلام ته حدیث بیان کړه د امانت او چتوالی زمانہ قالوا ينام الرجل النومتا ودبکیږي به یو سره ودبشي یو سره په یو خوب فتقبض الامانه من قلبه الله اکبر امانت په دغه سره واغستې شي فایا ظلوا اثرها نو پاتې بشي اثر دغه په بدن د انسان کې په ځل د انسان کې مثل اثر الوقت بشان د اثر د ماما دا خلک په ماما وای کنه دلته وخت ماما دا ورته څه دي ها تل دا اردو ده پښتو کې مله تل پښتو دا نو ماته پوښتنه پښتو نه ها مرزاده ټاکه دا ډیر دقیق لغت دی تاسو ته دا وخت دی دلته ته خلک ماما وي دی علاقه نو دا مرزاده ټاکه او دا تل نو تاسو یو داغ پاتې شي پوښتنه صاحب ثم ينام نوم بیا ودشي فتقبضو بیا قبض کړی چې دین امانت فيبقى اثرها فاتشي اثر داري مثل المجل پشان د تنا کی اوس تنا کې پیژنې لکه کاروږي کنه او د الله سره تنا کی شي بیا تنا کې په دوه قسمه زخم لاس زخمی شي او زما اوس تنا کې ختم شي وي دي په بیا اثر الحمدلله شته اوس کنه دا د مزدوري نه دی خوشوي نو دا تنا کې لاس باندې تنا کې جوړ شي بیا دا تنا کې اوپر شي ناری کې پورا شي افکاری حالانکه پکې سوینا 80% دی وی معنا دغه څه خلق په پاتې شي په شان د تنا کو پرسیدلی وی او نور پکې دنه ایمان رته به هم دی الله اکبر ولله الحمد مثل المجلس په شان د تنا کې څنګه کجمرن پشان د سکورټي دخ رجته ولا رجلکا چرا وګورځي راو ورځي په خپل خپې باندې لکه سکورټه وا ستا په خپې داسې تیر شو فانا فیتا نغینه تنا کا جوړ شو
فتراو منتبرن بیا ګوري ته دلره پرسیدون کې دا پرسیدا څنګه غټ شي وليس فی شیء افضل پکې سوینا از پرسیدلی پکې نوبی نه پکې بلځ نه پبلځ وليس فی شیء فیصبح الناس سارشی خلق سبب کی خلق یتبایعون خوشی دوی بلین دین کوي ولا یکاد احد یؤدي الامانه او قریب بنی چې اوسړي امانت ورکی فیقال ویلکیبا ان فی بنی فلان رجلا امینا الکا با جوړ کې اوسړي امانتدار دی بل به الکا په صواب کې اوسړي امانتدار دی بل به مردان کې اوسړي امانتدار دی اٹک کی اوسړي امانتدار دی لکه یو علاقه به یادېږي باغی باندې به امانت دی او فلان کی قوم کی اوسړي امانتدار دی معنا بداشي چې امانتدار وجود باندې قاشي ويقال للرجل او وي به یو سړی ته چې ما عقله ډیر عقل مند دی او ما ازرفه ډیر خيار دی او ما اجلده ډیر چالاک دی فعل تعجب دی کنه سمانا ما عقله سش عقل مند کدی لرا سش او خيار کدی لرا سش چالاک کدی لرا یعنی فلان کې ډیر خيار ډیر چالاک دی وما فی قلبی مثقال حبه خردل من ایمان حالانکه بزره کې بني مثل دی یو زری دانی د اوری د ایمان نا او صفاتونه بکی چې فلان کې اجلا دا ډیر چالاک دی عقل او ازرف دی خدانه پکې شي ني ادا په ایوب تاو کته کو نه کړه لکه اوس دا په دې ملکی وزیر داخله وزیر داخله څه کنه زه ته داخله ویما وزیر داخله اور هغه صورت اخلاص نه راته خبراتو کې راغلو کنه وزیر داخله ماسي د یو د ملک داخلي امور چلولو ودمر لوی حالانکه هغه هیڅ نه راتله ها بس دی ولقد اتى علی زمان ما راغلی او زمانہ ولا ابالی ما پروا نه کولا ايکم بایاتو چې چا سره لین دین وکما بایاتو لین وکم ز چا سره سودا مودا ولی لین کان مسلمان کې چره زما مقابل چې چا سره ما لین دین کو کیا و مسلمانو رده علی الاسلام معنا رد کو بدیاغي نظما حق ماته اسلام معنا څه شو هغه په وجه د اسلام زما خبره منله ای په وجه د اسلام زما حق ادا کو وان کان نصرانیان کې چره هغه مقابل نصرانی رده علی ساعیه معنا کو ساعیه ربک ما تزما حق دغینا دغی مشر دغی گورنر صاحب پوښ وکړه او دغی مثال د سایمانه گورنر مشر حاکم دی یعنی سمانه کې نصرانی يهودي وو او ما سره خیانت کوي ما به درخواست وکړ دای گورنر بدل شو ډېر افسوس خبره د ویل خو مناسب نه دي خو داسې ما اوریدو ماته عمرګری ویلو دی پوری وی چې انګريزان چې کوم دي سره کلمه وي نه وي انو حقوق العباد کې دوی ډېر مخکې دي دمنه او دا شیخ د پندې ما ته خبره کوله حقوق العباد کې ډېر مخکې دي لکه مثلا په انګلند کې وي انګريزان ملکونو کې چې کوم ځکه چوکي باقاعده پولیس ولاړی صرف دی لپاره چې ماشومان زائد سړی او بوډاګان د سر نه پوری کوي لکه بته دغه شو کنه گاډو درېدل پولیس ولاړی بوډاګان ماشومان سره پوری دي جواب کی نو پور کوي بوس اذلتا تا خاله ورته راي کې حقوق له پاس زیات دي که څه کولې زمو یو مرګره ایو پیسې ګټلې یو انګريز څنګه په تور امانت یې خلې په چې سوا خراغه هغه ز کوته مال زما پیسې راکړه دا انګريز منکر شو دغه مسلمان د انګريزانو په کچېرو کې به راپورټ وکړ هغه چې عیسائی پادری چې کوم مشرک نه ځای وته جج وي اي چراو وخت نو ورتوي ته مسلمان شي بنا په پردې مال کو مسلمان وي
پر دې مال خو مسلمان خو کې ته مسلمان شوی خو بیا ټیک ده او که په خپل دین نه پر بیا حق ورکا په بس ما خپل دین باندې ورکوم ولا او ګوره مسخره شو انګريز موږ سره ټوکی کوي او مسلمان کې خدا شېشته کړه ساخله ورته نو سا یو معنا شو فاما اليوم فما كنت بايو الا فلان فلان واچنه ما زچا سره لین دین کوما پدې کلی کې سوا د فلان کې او فلان کې نه پورا کلی کې او سره فلان کې او فلان کې امانتدار دي نور پکې څوک نشته ده کوم دا راسي صاحب جی قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شيبان بن قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما الناس كالابل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة ګورا مولانا صاحبہ دا المئاتی چې کوم ده کنه دا تفسیر د الابل ده کې حاشیه د کتلی وی خډیره خسته خبره ده کینی نو پرون د کتاب راوړو نن پاتې شو خو خیر هغه بار بار حاشیه کومشته عربو دستورو چې د سل عدد او خان چې به پورشل نړۍ ورتوي ابل ان لفلان ابل وان لفلان ابلان سل عدد او خان تبه ابل وی معنا سل عدد پورا شهو نغیب تبه ابل نمانا لکه شبیر احمد صاحب دی او دیز سلو خانو مالک دی نمانگه ویچ ان لشبیر احمد ابلون دی سلی سغا سلو خان دی ان لفلان ابلانی سمانا 200 خان دی او دلته د المئاتی چې کوم د کنه دا د ابل تفسیر کوي زما استاد د پوی دی پارا نه معنا دا انما الناس کالابل بس بشکا مثال د خلقو په شان د سلوخانو دی مثال د خلقو په شان د سلوخانو دی المئه د ابل معنا شو لا تکادو تجدو فی راحلتن قریبا ندا چې په سلوخانو کې عمومي ته یو اوخ قابل د سورلای معنا چې سل اوخانوي او پای کې وتا ته ډیر په مشکل یو داسې اوخ چې سورلای قابل وي د مال اورلو قابل وي دا وخت ډیر په مشکل ملاويږي دغه شان په سلو کسانو کې یو دیانتدار او یو امانتدار دا وخت ډیر مشکل ملاويږي سل کسانو کې د یو دیانتدار وجود د امانتدار وجود داسې وي لکه سلو خانو کې یو اوخه قابل د سورلای وي اجو خان خو ډیری په سورلای قابل وکم وي داسې انسانان خو ډیر دي خو داسې سړی چې تاسو معاملات کې امانتداری کې دیانتداری سمېتی کې نو په سره کې ورته په مشکل یو کس ملایي مله یاد شو اوسم دغه حال دی جی باب الرياء والسمعه باب دې بیان دریا کارې والسمعتي او په بانا د اورولو یو مان دریا خودنه دا سمعه تشهیر دی لکه یو سړی عمل کوي قول او فعل دی لپا للرياء لپا د خودنه چې خلق ګوري چې نه فلانن یعملو عمل فلانن یا السمعت په ماده تشهیر سره چې ته یو کار کوي یا زه کوم په دې دنیا کې دی لپاره چې خلقو کې زمان نموشي او زمان شهرت او تشهیر شي دا حرام دی دا حرام دی حدیث مطلب دا دی چې هر انسان چې عمل کوي یو بدلی لپاره کوي عبدالوارثه هر انسان یو عمل کوي څه لپاره یو بدلی لپاره چې مال په دې عمل بدله ملاوي شي نو من فعل للرياء فجزاؤه بالرياء من فعل بالسمعه للسمعه فجزاؤه بالسمعه ومن فعل لله فجزاؤه من الله في الاخره یو سره د ریا او شهرت لپاره الله دې موږ ساتي ناغله په دنیا کې کوم شهرت ملاو شي دین علاوه به الله آخرت کې ول اسنی نو مقصد د ریا مذمت او امت ته تلقین دی په احتراز د ریا نه جی
قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن بهير ګوره دا زما کتاب په دې خبره خده زما کتاب کې صرف دې حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان بیا مېز کې بیاض دی بیا وی قال حدثني سلمة بن كهيل تا کتاب څنګه دی نه تو حدثنا مسدد بس دا مېز کې چې کوم ده کنه دا تا چې کوم عبارت وي دا د دې سړي په کتاب کې نشته پوه شو کنه دا اسی برید خودي ساتي دي خو څه کمال پکې شته نو ځکه برید ساتي دي او زموږ په دې ټولو کتابونو کې شته زما په دې کتاب کې چې ده د بالکل ګوره بیان دی معلوم چې سنټر کې دلته بیان دی عمدۃ القاری ایکم حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة ذکر چې خاص پکې څه فرق نه جوړي حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان بیا څه قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة تاسو وکړه نو څه بظاهر څه پیدا نه ښکاري البته دا یو پیدا شته چې روایت اول کې د بخاری امام بخاری استاد مسدد دی او حدثنا يحيى عن سفيان په دیم روایت کې د بخاری استاد يحيى ابن سعيد القطان دی حدثنا يحيى ابن سعيد القطان عن سفيان مخکې دا دواړه حدثني سلمہ مسدد مو چې حدثني سلمہ او يحيى مو چې حدثني سلمہ دا دو صورت کې دي شي چې د امام بخاری دو استادان شي یو استاد مسدد شي او دری او د یحیی په منځ کې واسطه د مسدد شو دیم روایت کې دا شو چې الکه امام بخاری ډایرکټ د یحیی ابن سعید القطان ناقلی او غد سفیان ناقلی دا بیا استادو کتابونه صحیح شو او زمون کتاب کې او بیان دی او د مشوال سرکار کتاب کې تکرار نشته جی حدثنا ولم قال حدثنا سفيان عن سلمة قال سمعت جندبا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم اسمع احدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره ګورا سمعت جندبا ما د جندب ابن عبد الله البجني اورید چاغي قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام ویلو ولم اسمع احدا سلموي ما نو اورید یو شیخنا یقول چوي قال النبي صلى الله عليه وسلم چې نبی علیہ السلام ویل دي غیره بغیر د چانا عبد الله البجلینا مطلب یې څه شو جندب سے وہی چې ما حدیث اوریدې دي د خپل پلار عبد الله البجلینا هغه قال النبي اوس دې کې دا څوک نشته چې قال النبي وایي مانه صحابه ختم جی من سمع ار هغه څوک چې اورول کوي خلقو ته نو الله بر جزاء د اورول ورکی په دنیا کې به واوري خلقو ته ومن یرای ار هغه څوک چې عمل لپاره خودنه کوي یرا الا بی الله بوله بدله د خودنه ورکی د دنیا کې ور تشهیر ورکی اخر کې فات چلو بعد بیان ترغیب د جهاد چې اوسره مقابله کوي د خپل نفس په تابعدار د الله جی قال حدثنا ابن خالد قال حدثنا من قال حدثنا قال حدثنا انس بن مالك عن معاذ بن جبل قال بينما انا رفيق النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه الا اخره ليس بيني وبينه نو زماو د حضرت پر منځ کې بود یا اتصال الا اخره الرحل مگر رسته لرګې د کجاوي قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل تدري ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله اعلم قال حق الله على عباده ان يعبدوا ولا يشركوا به شيئا ثم سال سعدا ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل تدري ما حق العباد على الله اذا قالوا قلت الله ورسوله اعلم قال حق العباد على الله ان لا يعذبوا الله يعذبهم ورته خبرې شي حق د الله په بنده دادې چې بنده دې الله سره شریک جوړ نه کی بیا د بنده حق په الله دادې چې الله ولا عذاب ورنکي
او دې کې دا چې لکه د الله حق په عبادت شته او د بنده حق په الله شته معتزله وایي چې شته او دا حدیث ذکر کړه چې حق په عبادت الله خوشتي کړه منګه دغه جواب کوو چې دا حق په عبادت الله د بنده په الله حق نشته دی خدل تکي دا حق په عبادت الله مشاکلتن ذکر شوی دی دیشوا ها او مشاکله خو پیژنه کې اراد اللفظین هم معنا لیکن مراد د هر یو ځان دی دیم جواب داده مولانا صاحبہ چې حق العباد علی الله من معنا کو یو جمله ليس لعاد علی الله حق الا ما حق الله ولا نفسه الله باندې د بندي حق نشته دی سوا دغه حق نه چې الله په خپل ځان باندې اخی چې دې ته وی حق تفضلی حق تفضل به نه کنه احسانی لکه دغه مثال د پندای شیخ په تقریر کې داو لکه شیخ سے وی چې اوسری ته توه چې وی ته سبق وایا او تا خرچه به کمای سبق وی ته له خرچه ورکې چې خرچه لري پری خدا دا تا باندې عدالت کې کیس نشي کولای تو احسان نه درته همدردی کوله جز نه کیږي نه دي نو دا حق تفضلی شو ٹھیک شو مولانا سیوا باب دې په بیان د ترغیب د تواضع وی کسر نفسی تا چې یو سره د خپل ځان څخه کسر کوي تواضع کوي او سو کوي چې دا حشوي سوی اظهار د تنزل د خپل رتبه نه دې ته تواضع وي اظهار د تنزل خپل رتبه نه لکه ته یو لوی عالم یو لوی محققي او تاسو یو سړی وي چې جناب دا سبق راته وایا ته سړی ازغو دې قابل نه سړی بس دا ته لوی سړی نه وایا نو دې ته وایي څه اظهار د تنزل د خپل رتبه نه خو چې کسر نفسي وي یو خدای چې نن سبا بعض وخت داسې سره تصنم کوي کنه واقعي چې فيما بينك وبين الله دا خبره وي او دیمه خبره چې زما خوخه دغه دا چې تواضع ستوي تعظیم من فوقه من ارباب الفضائل دا خبره التعظیم من فوقه من ارباب الفضائل دغه تواضع وي لکه استدی لوی عالم سیاسي دا علم استاد سپیګمون اساسي څومره لوی عالم خو چې مور د توي چې بچیا د چرګان ته دانی واچو ته خجی په دې ته تواضع وي راته لاړ کړه بازار ته پر التر چې دینو یو دمرزنه سودارا خو زر راشي فورن راشي ته خجی او دې ته نه کوځ خو مدرسي اعظم ما او بخاری پڑھاو ما شپږ سو طالبان راته ناشتي ادب او زبر دکان نه سودا ټماټر راغله پوښي تواضع پوښي دغه خطو جیدا هو تعظیم من فوقه ٹھیک شو من ارباب الفضائل اپنے سے اوپر آدمی کی تعریف کر رہا جی قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا بن حدثنا حميد بن انس كان النبي صلى الله عليه وسلم ناقه حضرت نے پارے اخوا حدثني محمد قال أخبرنا الفزاري وأبو خالد الأحمر عن حميد الطويل عن أنس قال كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العزباء وكانت وأخذ النبي عليه السلام تسمى العزباء چې داغي نوم عزباء مشهور په عزباء عزباء اصل کې هغه اوخي ته وي چې مشقوقه الاذن وي دا غوږ چې دغه غوږ دا لغونی کټوي نایت عزبا وی خو بیا ور پسې لیکي فلم تکون مشقوقه تا حضرت کوخه مشقوقه الاذن نوا خالګه دمره مړه نه وا چې چرته چې په میدان د منډه کې مخکې دغه شوی دا نو مخکې شوی دا نو شهرت وکانت لا تسبق او داسي چې لا تسبق مرسوا دینه باندې شو مخکې کې دی بل فجاء عربی لا قعود راغ عربیو نوجوان اوخ باندې اقعود نوجوان دی
فسبقها چې منډه ورکړه نو قعود په اسبا مخکې شو. فاشتد ذاک المسلمین په مسلمان دا خبره کرانو لګی دا وقالوا سبقت الاسبا اوف فاتر الاسبا معنا شو سبقت دې کنه مخکې کړه شو پس بابن قعود پاتې شو. نبی رسول الله خفقیږه ما ان حقا علی الله بشکا دا خبر الله سره مناسب ده الله يرفع شيء من الدنيا نو چتیږي او شی په دنیا کې الا وزو مگر کته کوي بس معنی چې کم شي اوچت شي نو یې کته کوي ولدا دا همیشه اوچتواله چې ده دا د صفت طرف ده او بر دین خستا اشد نسائی آلته روایت کرا دی معنی دا حق علی الله الله يرفع شيء نفسه في الدنيا الا وزاه معنی بیان شو داوود معقولات شي برنسائی کو ګر اخری کې خدای شي حق علی الله الله يرفع شيء نفسه الا وزاه نو چې یو انسان خپل ځان مگر الله کته کوي ما تکبر الله نه خوخي جی نبی قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا خالد بن محمد قال حدثنا سليمان بن عبد قال حدثنا شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن عطاء عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قال بشک الله پاک فرمایلی دی من عادا لی ولیا هغه چا چې من عادا ٹھیک شو کنه هغه چا چې دشمنی وکړه دا ولیا نه دی عبادت کې تقدیم دی ښا ما اصل کې من عادا ولیا لی هغه چا چې دشمنی وکړه زما یو ولی سره چا چې زما یو نیک بندا پریشان ک ایله تکلیف ورک فقط اعظمت بالحرب ما غي سره اعلان کړی دی د جنگ چې هغه زما دشمن دی زبر سره جنگ کېږم. وما تقرب الی عبدی بشیء او قرب نه حاصل کړي ما ته زما بنده په یو عمل احب الی چې ما ته غوروي مما افترضت علیه دغه مالونه چې ما په فرض کړی دي څه مطلب شه هر هغه انسان چې ما ته قرب حاصلې او ما اسباب د قرب خوښ کړي نو اعمالي فرضیه دي. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل او همیشه انسان چې ما ته ځان نږدې کوي په اعمال د نوافل سره حتا احببت تدج ذ خوخکم وكنت سمعه الذي يسمع به شمس وغونه دیغي اغا چې دې پیاوري دل کوي وبصره الذي يبصر به او زه دیغي نظر شم اغا چې دې په قتل کوي ويده التي يبطش بها او زه دیغي لا شم چې دې پیاغي نیول کوي ورجلة التي يمشي بها او اخفشم اغا چې دې په تل کوي وان سالني کی چر دې ما سوال کوي لو تینو خام خبر ورکوم ولن استعاذني کی دې ما پناه غواړي بچاو غواړي لا او يزنو خام خبر بچاو ورکم وما ترددت عن شيء الله وما ترددت عن شيء مانو څنګه کوي ما توقف نه کړې په کولو د یو کار ما تردد نه کړې چې حکم او کنه کما شک همانو کې ما توقف نه کړې په کولو د یو کار انا فاعل چې کون کې ما او څنګه ترددي یک ترددي په شان د توقف زما عن نفس المؤمن اغستو درو د مسلمان نا یره چې د مړی کم کې مړی نه کما معنا هر کار کې ز تردد کوم ما اس کار کی تردد نه کړي توقف به نه کړي چې بس اراده مې نو خامخې کو خو یو کار کی تردد نه کړي سمانا توقف کوم چې دې څه روح واخلم کې وانه خلم پوښ کنه تردد ها ولی یکر الموت دا انسان مرگ بدګنی وانا اکره مساعته او زه بدګنما بدواله دي او مراتنه ژوند دي ها او زه بدګنما دي ژوند زکه دې خو مرګ بدګنی او زه دې ژوند په دنیا کې بدګنما زکه چې چیرې دې په دنیا کې پاتې شي نو ګناه به توشي نافرمانی به توشي یا بل څه خلاف شرکار به توشي نو زېما چې زری مرکما چې راحتونه ولا ورکما او دې وی چې لګ پاتې وې نو خبوا زب اس کار کے تردد و توقف نہ کوما مگر په اخذ ضرورت مسلمان توقف کوما چوای خلمو کی وای نخلما
دا صرف دی لپاره دانه چې الله واقعي شک تردد مراد تردد نه توقف دی او مراد توقف نه سره الکه دې کار د کولو اهتمام دی یاره کوئی کما نو دې لپاره فائدہ ده او کې نه کومه نو دې په دې مصیبتونو کې پاتې کیږي راشه چې کوم چې دې ته خیر ورسي ګوره علماء کرام په کتب احادیث کې دا حدیث ته متشابهات راځي او ابن حجر په دې باندې سخت غوسه کړی دا چې زه اوس دانش ویل چې دا حدیث ضعیف دی ځکه چې امام بخاری دې حدیث ذکر کوي کړي په صحاح ستو کې بغیر د بخاری نه دا حدیث بل چا ذکر کړی و نه صحاح ستو کې بغیر د امام بخاری نه د بل چا دا حدیث نه ذکر کړي چې چا ذکر کړ دې په حواله د بخاری به ذکر کړي ابو مشکات کې شته دی د متشابهات نه ذکر دی چې حدیث کې د الفاظ چې الله پاک وایي حتا كنت سمعه الذي يسمع به زه انسان غوونه شم چې دې په اوري نو الکه دا خو د صفاتو د مجسمهونه ده الله خو جسم نه ده د بیا الله پاک د انسان وګ څنګه شو د انسان سترګې څنګه شوې د انسان لاسونه څنګه شو د بعضی د بیماران چې کوم وي نری دینه ثابتې چې الله حلول کوي په بنده کې لګوي تو هی تو بعضی کې تو هی تو ما شبیر احمد نه دی ور الله عکس دی ماذ الله دې وګونه دی الله دی دې سترګې دی الله دی نو دا تو هی تو شو هر څه کې الله دی هر څه کې الله دی هر څه کې الله دی هغه د حدیث په ظاهر د حضرت علی سترګې شوم وګونه شوم لاسونه شوم وغیرہ وغیرہ نمنګوي چې متشابهات نه موږ په کې بحث نه کوو لکه زموږ د بخاری په ځان ډیر ستړي کړل دمر ستړي کړل چې پورا عاشه په لګولې ده او خط او jihad چې زما خوخ دی استاد خوخ شي كنت سمعون مرادانه دي چې الله دې انسان وګونه کیږي مانا كنت حافظ سمعه بس كنت حافظ سمعه كنت حافظ يده كنت حافظ رجله زدی د خپل حفاظت کوونکې شم زدی لاسونو حفاظت کوونکې شم زدی د جبه حفاظت کوونکې شم زدی د سترګو حفاظت کوونکې شم نو حافظ سمعه صبر دی عاشی لیکل دی او دا پټولو کې به تر توجیه دیمه توجیه دا چې كنت سمعون مراد ده زی وګونه شم مان دا شوې د دې وګونه زماشي مبالغه ده زدی وګونه شم مان نه د دې وګونه زماشي څه مطلب يسمع بالاذن دې په وګونه هغه څه اوري چې زما خوخي يبتش باليد پلاس هغه نیوي چې زما خوخوي يبصر بالاعين چې زما خوخوي يمشي الى مكان چې زما خوخوي زه دې هغه سترګې شم مان دې هغه سترګې زماشي اے دې هغه سترګې زما د حکم تابعدار شي نو کوئی کې دا زما شي لکه ته ځان کې لکه ته عبدالجلیل زما خیل استه تا خیل استه مرستا مرګره دي تاسو تعاون کی رفاقت کی کنو زنی تاسو ناس خو دې کنه حقیقت نه دي دا مجاز شو د سنا د حفاظت نه یا مجاز شو د اطاعت کامل لنا بس حدیث مطلب رقاب دې زړه نرمولو دې پاد قیامت ذکر وکړه نبی اسلام زو قیامت دار دغه سراغلیو او قران وی چې معاملې د قیامت نه د مگر کلم هل بصر رب تسترګې دي بلکې د دین زیات قریب دي زما خدا آسان دي شابه استکړه چټوبنو ويشير باصبعه اشاره کی نو څنګه اشاره کو ګوتو څنګه ويمدهما
وګدې کړي دا څه دې ها أبي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو بن جرير قال حدثنا شعبة قال لم يدري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جئت أنا وسألك عن هذين أبي قال حدثنا يحيى بن يوسف قال حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي سالم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجئت أنا وسألك عن هذين يعني إسماعيل إسرائيل عن أبي حسين باب حسن به قال حدثنا أبو جعفر قال أخبرنا شيخ قال حدثنا ابن عن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى من مغربها فاذا طلعت ورآها الناس چې قیامت بالا راځي چې د انور د مغرب نه راوځي اوس مشرق نه راځي کنه نو ورآها الناس امنوا اجمعون چې خلق وګوري نو ټول به ایمان راوړي خدا احمد دا ایمان به اختیاري نه سوي استراری وي جی او پس دغه وخت کوم دی فایده بنور کی او نص د ایمان لم تكن آمنت من قبل چې دغه دینه مخکې ایمان نور راوړي یو او کسبت فی ایمان اخر معنی وکي او فایده باور نکي دی انسان ته عمل دی هغه چې دی نو کړ په خپل ایمان کې د دینه مخکې تښوا لکه په دغه وخت عمل شروع کړي هغه عمل لري اعتبار نشته یا معنی دا او کسبت یعنی لا ينفع نفسا تیشو کنا لم تکن کسبت فی ایمان خیرن ای توبه او داغه فایده ورنکی یو مسلمان تا د توبی چې دی دینه مخ کې نو کړی توبه جی او خامخ قائم شي قیامت توجه کا خامخ قائم شي قیامت څنګه وقد نشر رجلان صوبهما فداس حال چې خور کړی به دو کسان خپل جامع بینما په مزه خپل کې فلا يتبايعانه نو پورا بنه کی سودا خپلا بس صادر به دا سکړي چاله کدا په 100 روپے دے راکمړه په 50 روپے نه یاره نکی کنه راکمړه نه روپے نکی مړه خو جامه به خور کړی یو طرف به بای پلاس کې بل د مشتری او په دې نرخ باندې ګړبړ کوي او د نصاب په قیامت شي او قیامت به قائم شي په داسې حال کې ولا یتویانه او دی بخپل غتان اونم غاړي ولا تقوم النساء وقد انصرف الرجل بلبن لقحتي تلبي یو سره په باته کې پیدا خپل لنګي فلا يطعمون بينسكي میخه ویل شلی او کور ته بوړي چاچې پوخه او خزه بناسي غریب غاړه ورغي بچي باندې کړي خټکیږي وا نو دمره په ټیم نه چې دا پای په دې دچکی کې واچي بس ولا تقوم النساء وهو يليت حوضه او دیوا پرستر کوي او سبا لیوي باخپل حوض ولا يسقي في نبو پکوانه چي دا یلیتو د لاتن ده ها لات یلیتو لوتن ده د لوتن نه ده د لواتن نه ده او ان لوتن من المرسلین باندې چې کله خلق باز کوي کنه او موږ باز کو په درس کې شاید بل ځکه نه کوي او موږ تفسیر قرطبی حواله ورکو خلق چې د لوت لواتت نه ده حالانکه لواتت نه ده خلق اقرار کې لوت لواتت نه ده چې لواتت حرام ده پیغمبر نوم لوت ولې ده نمنګال ته چې دا لوت د لواتت نه ده دا د لات نه ده لات یلیت لوطن اداش او یلیت حوض سکی لیوی با خپل حوض یعنی زمانہ پلستر کې به حوض ټینګې به جوړي اوبه پلستر کی او په پکلانی چوري چی جناب نوڑے پیدا ذکری ایک مزدار ادا وکړي قیامت پراشي نوڑے پدې پاتې شي قیامت جلک نن سمادي قتل لیکن نه قتل صابر حق نه قتل ودا وټل کې د دماغي چوشي دا غسی کنه یو چاله کمال پر کړه تیار کاغه تشټه کی چې بس 2 منټه بعد 2 منټه بعد اول چې کوم د ناغو چې نوڑے داسې وار دي اوبس نوڑے بلا کوما او شو اول سودا کې درت ختم شنه دا د قیامت یو جلب شکر هر هغه سړی چې د الله ملاقات خوښي نو الله د دې ملاقات خوښي
مطلب یې څه چې ته jihad کوي او دې لپاره کوي چې شهادت نصیب شي الله راضي شي څنګه چې تاسو شهادت محبت دي نو الله مستاثر مینه کوي چې رام ډکه شابه ابي قال حدثنا عادل وقال حدثنا من قال حدثنا قال وانا نسال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله لقاء من كره لقاء الله كره الله لقاء فقال بس په دې عاشیه به اعتراض وکړه حتی عاشی او بعض ازواجی ان لنکر الموت من کو مرګ بد غنو یعنی الله وی چې کوم څه زما ملاقات خو خینو زه خو خومه پتا خو مرګ شو مرګ کومه تبان خینش قال صدا کی ودا مراد نه دی ولكن المؤمن اذا حضر الموت مسلمان چې کله اسباب د مرګ نږدې شي بشر برضوان الله دیر زیر ورکړي شي د الله پر ځامن گئے وکرامتی د الله تعالی په عزت فلیس شیون احب الی مما امامه نیو دل پاره او شی محبوب دغه سینه چې مخکې دی نوی لکه جنت او الله کار کې حوري غلمان او تخکار کې نو سمینا ان بعض تلاميذ حافظ ولی سید رحمه الله وسوچ حافظ ولی سید سے مړکېده کنه نغی وی چیرې دا خو جنگ روان دی کنه او دا جنگ روان دی ډوله پکې روانه ده سچدو ورپسې بلې نو غسل خو بل کول غواړي بیا نو کنه او دا وخت بس دغه نه ملت 2 منټ پس بیا وفات شو ناغار سو ورته کار شو کنه او شو کنه او دارنګ لکه مجاهد چې jihad کوي نو چې کله دې شهید کیږي نو اول وخت دې باکری سره د غب شپ او د ملاقات وي او دغه وجه د ډیر علما لیکلم دي او بیا ډیر علما نو ما اوریدم دي چې کوم سره شهید شي دغه نه منی خامه هوتلی شهادت واقعي منی دی وتلی نو منی څنګه وتا قال تکنا الى اخره فحب لقاء الله وحب الله لقاء وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فلا تشنكه إليه مما أمامه كره لقاء الله وكره الله لقاء يختصر أبو داود قال سيدنا قتل عن زراعة بن أبي وفا عن سعد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن علام قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قال حدثني عن بكير قال حدثني زيد بن خير عن ابن شهاب قال بن سعيد بن مسيب وعروة بن الزبير في رجال من آل العلم چې دا روایت کو نو ډیر طالبان د علم موجود ولتا ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وسعيد انه لم يقل نبی علیہ السلام روغ یا سین ما تندرست ہوں لم يقبل نبي قد حتى يرى مخذ من الجنة ثم يخير فلما نزل به ورأسه على فقد عشاء لسعدا ثم كان فاشخص بصره الى السماء بصره الى السقف نظر اسمان تک طرف قلت اذا لا يختارون ما عرفت انه الحديث الذي كان يحدثنا به عرفت انه الحديث الذي كان يحدثنا به سے پہلے چلو قال وكانت اخر كلمه تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم تلك اخر كلمه تكلم النبي صلى الله عليه وسلم قوله شغدا قول دا حضرت الله مرفق الاعلی جی باب د بیان د مشقتونو د تکلیفونو د مرګ وقت مراد الحديث شابه زكوان مولى عائشة أن عائشة كانت تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو غلبة فيها ماء ركوة أو غلبة دا دوار دی یو سیز نوم دی خو رکوه هغه لوټي یا هغه لوخي ته وي چې هغه د سرمنې نه جوړوي او غلبه هغه لوخي ته وي چې هغه د لرګي نه جوړوي ٹھیک شو کړه مولانا صاحب او لوټه د سرمنې وا یا لوټه د لرګي نه جوړوا تا نظر شو ثم نصب يديه لا سنه بر تکړه الله اکبر قال اخبرنا عبد الله بن هشام بن رضي الله تعالى عنها قالت كان رجال من العرب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألون متى ساعة ٹھیک شو جی ہاں فيقول إن يعيش هذا لا يدركون الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم قال سمعني موتهم
دا حدیث ما کې تیر شوی ده کنه نه تیر شوی ما ته یاد دی اے ګورت رجال من الاعراب جفات مخنو تیر شوی بعض کسانو د اعرابنا جفات دیر کنه یعنی سمانا ساده سخ مزاجی بس یا تون نبی صلی الله علیه وسلم فیصلون امت الساعه قیامت کله دی فکان ينزل الى صغرهم دا تیر شوی حضرت په یو کشه تو قتل ويقول ان یا شهاده کچره دې پاتشدا لا یدرک الارم لا بډاتو بنی راغلی چې تقوم علیکم ساعتکم فتا زستاسو قیامت راشي هشام یعنی موتهم او دیوان وکیلو حدیث اوس چلو مخکې دا ابي قال حدثنا اسماعيل حدثني مالك بن محمد بن عمرو بن حدث عن معبد بن كامل عن ابي قتاده بن ربيع الانصاري انه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مستریح و مستراح من مان مستریح دا مړکیدون کې مخکی راحت حاصلون کې دي جنتی دي او مستراح من یاد دي په مر خلق تراحت رسیدون کې دي ظالم او بدکار او خلق په مر خوشاله شو مستراح منه قال يا رسول الله من مستريح ومستراح منه قال عبد المؤمن یستریح د خوشالي مؤمن من نصب الدنيا واذاها د تکلیفونو د دنیا او د مشقتونو الى رحمت الله والعبد الفاضل يستري من الباد بندیان چې کنزل کې والبلاد والشجر والدواب ساورو تم کنزل کې استا مذهب داسې کوي پوښ کنه نو دای په کنزل باندې عذاب او لعنتونه وريږي نو بوټي او ونی بوټي دغه نه متاثر شي جی ابي قال حدثنا مسلم قال حدثنا عن عبد الله بن سعيد عن محمد بن عمرو بن حرحله قال حدثني ابن كامل عن ابي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله نن امارت حق ادا کوي ما شاء الله ما شاء الله یتبع المیت روانوی مړی پسې ثلاثه دریسیدا نو فیرجو اسنان نو دوتی واپس راشي ويبقى مو واحد او یو وسره پاتې شي خدا په خوا په زمانہ کې یاد عربو دور چو هغه څنګه اهله دا کو ټیک شو و مالو مال دیږي نو مال لکه غلامان شو هغه وینځي شوی وغیرہ وعملو عمل شنو داخلي شو مال اولاد عمل فيرجو آلو مالو واپس راشي آلو مال ويبقى عملو معلوم شا مال فانی بے وفا اولاد بے وفا عمل باقی با وفا عمل با وفا ماشاء الله قال حدثنا ابن من قال حدثنا احمد بن زيد عن ايوب النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات احدكم ولد ادم قد عادت واشيه اذا مات احدكم چې مرشي یو دتان ورزا علی مقعده غدوه وعشيه پیش کول کیږي د دې روح د دې پاغزه باندې سارو ماخام کې دې ناری وی نوروه په نار پیش کیږي او کې دې جنتی نوروه په جنت پیش کیږي ويقال ورتوي هذا مقعدك حتى تبعث دا استازه دې تر دې چې ته پاسو لشي پر برز قیامت نبی اصل سے استاد دے ابي قال حدثنا علي بن جان قال ابن شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك يا خبر يا نشوه اذا قاضي شمس الدين مولا نقطه جهاز مقدك حتى تبعث دا استازید چې تردید ته وفات سورې شتر دیکھو عرض پور دی عرض په جنت دی معنا هاذا مثل مقعدتک هاذا مثل مقعدتک حتا تبعث منه الى هذا لکه چې دی خو په جهنم کې دی کنه د جهنم اور ترسي خو هغه جهنم دی نو اوستا دازې دی حتا تبعث عنه الى هذا بیا به دین چې پاسې دی کنه بیا به دې ته دی دانه چې ته بیا چې راحتونه ته دی او جنتی تو داستا زید په مثل د دې مقعد حتا تبعث من هذا الى هذا چلو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذكر ما بينهم قد افضل بعد موه امرو ته زکاری تیر شو لار لخپل زیتا معلومه شو موږ مخکې ویلو
چې یو کافر دی نای ته خو بد ویل شي په چې یو سړي کفر بواه ني نو بد ورته مو وایا سر عمل بد ته بد ویل شي قد افزو هغه مخکې تیر شو دای معاملې رب سره نوسو دی باب نفي الصور وقال مجاهد اصل كايه البخل زجر بن صحيح مخالف باب نفي الصور وشتمه سپاره شروع شو د خیره سره باب نفي الصور باب د بیان د فوکی د شپېلې پسګي په باغ سره کې سور کې مجاهد الصور کې هيئت البوق دا پشان دا هيئت تبوق د بوق به نه کې باندې ونه اور نرتسوی تورای ورته کیسه وي دا ها څه شي باندې ها زجرتن مانسیاتن چرا ابن عباس ان ناقور السور ناقور په باندې پهله ده راجفه معنی ده النفۃ الاولى رمبه والرادفه نفۃ الثانیه سورۃ نازعات ده تخلاص کړه ابي قرات عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سليمان بن شعبان عن ابي سلمة بن عبد الرحمن الاعرج انه ما حدثه عن ابي هريره رضي الله عنه انه ما حدثه د دوه حدیث بیان کړي چې ابا اورسه فرمایلو استب رجلان کنزل وکړي جګړه وکړه دوه کسانو رجل من المسلمين رجل من اليهود یو سره د مسلمانانو بل يهوديانو نو فقال المسلم مسلمان وي والذي اصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على العالمين قسم می دی په غرب چې غوړه کړ د محمد عليه السلام په دوه جانو باندې فقال اليهودي والذي اصطفى موسى العالمين او قسم می دی په غزات چې غوړه کړ د موسی عليه السلام په دوه جانو باندې چې دوی جګړه شو چې موسی افضل دی او دې چې حضرت سے محمد صلی الله علیه وسلم افضل دی فغضب المسلم نو غصه مسلمان د ذالک په دغه وخت فلا طما وجل يهوديه نو دې سپېړ واچلا په مخزن دي فذاب اليهودي الى رسول الله صلی الله علیه وسلم اوشي لار يهودي نبی علیہ السلام ته فاخبرو خبر ورکړه ما کار من امره هغه خبر چې دا معاملہ ودوی و امر المسلمین او معاملہ د مسلمان نبی علیہ السلام لا تخيروني على موسی ما مغوره کوي په موسی علیہ السلام باندې فإن الناس يسقون يوم القيامه خلق بوشکی پر د قیامت فاكون في اول من يفيق زبم اول دا افرادونه چې کم باندې فاقر راضي هوش راضي فاذا موسی ناصاب موسی چې باتشون نو دې باسي غړون کې د لاسونو به نیون کې به جان بلار شي یو سوکدار شو فلا دریزن خبر اکان فی من سیقا هغه وده پاغه چا کی چې بیوش شو فافاق قبل دمان مخ په هوش کې راغې او کان من استثنى الله یا الله پاک فرمایلو فصائق من فی السماوات والارض الا من شاء الله یا دیم د مستثنیاتونه دي وبي قال سنا ابو اليمان اخبرنا شعيب قال سنا ابو زناد الارج نبي رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم يسق الناس حين يسقون فاكون اول من قام فاذا موسى اخذ بالعرش موسى عليه السلام بد عرش په غاړه باندې وي او عرش بنيون کې فمادري اكان في من سيقا اته في من سيقا کیو بیا مان مخ هوش کې راغې هوش یا دا صاحب دې د دنیا شو هغه قائم مقام د اخرتو ٹھیک شو او دې کې لوی سوال دی جګړه دا ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې لا تخيروني على موسی ما مغوره کوي په موسی سره باندې حالانکه پیغمبر علیہ السلام خو مسلمه مسله ده چې په ټول انبیاء غوړه دي او قران موږ چې تلک رسول فضلنا بعض ملا بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات اور رفع بعض درجات کی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دي د بعض سلو پینځه جوابونه دي خو یو جواب خنه دي چې دا هغه زمانو چې نبی علیہ السلام ته خپل مقام په نبیانو کې معلوم نو خدا اسی هغه کاغذ سره تورول دي دین جواب دادی چلکا فضیلت محمد صلی الله علیه وسلم خو په ټول انبیاء او تواضع فرما چلا تو خیرونی دین دریم جواب چې غد دین خدای لا تو خیرونی معنی دا نفی د نفس اختیار نه دا
بلکې هغه اختیار ناشی لنظام دې مان مخره کوي ما فنور انبیاء باندې په داسې طریقې سره چې په مېس تاسو کې راشي جنگ او جدال فوشي نو دا تخیر زما سبب د جدال مگر ځوي سلام جواب دا چې لا تخیرونا نفي د اختیار نه دی بلکې لا تخیرونی زما فضیلت نه بیانې په بل باندې په داسې شان سره چې تنقیس د بل راشي ٹھیک شو پینځم جواب چې هغه شی نو جواب ډېر مزیدار دی ابن کثیر لا تخیرونی نه مراد نفی د اختیار دی نفی اختیار چې من جانب العباد دی معنی سوا د تخیر کار تاسو نه دی دا کار درب دی چې کوم ځای رب بیان کړ دی الته بیان نه وای اسی زه په زید ځان نه جوړوي صحیح شو رواه سيد النبي صلى الله عليه وسلم باب يقبض الله الارض رواه نافع عن ابن عمر غدام د قیامت نه یقبض الله الارض الله پاک موټه کی داس مکا فرض د قیامت داس مکا دا ټول به داس وخت په یو موټی کې او بیا به داس ور جوړه ایو روایت کړی چې دا وسمان نه په یو لاس کې او اسمه په یو لاس کې او بیا په جوړه ورکی وی به ان القهارون و ان الجبارون و ان ملوک الارض وفي قال حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله قال اخبرنا انس بن الزهري قال حدثني سعيد بن مسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الارض ويكفي السماء بيمينه ثم يقول انا الملك واين ملوك الارض یعنی یقبض الله الارض ويكفي السماء بيمينه او برا وبن غار اسمان په خلاص دا وی انا الملك زم بادشاہ کامل اين ملوك الارض ادمه کې بادشاہ چته چې زمون حکومت ته زمونږ زمکا او زبدا حکومت هغه چرته دي نن د مخ کې تدراشي پتو لګي وتا قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا لسان خالد عن زيد بن ابي عن زيد بن اسلم عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الارض يوم القيامه خبزه مائده يتكفأ الجبار بيده كما ګور مولانا سے نبی علیہ السلام تكون یوم القیامت خبزه واحده شیبه دازمه کا پرز د قیامت خبزه واحده پشان د یوی روټای یتکفؤ الجبار بيدی اړی بدی لرا هغه جبار الله تخفل الله سرا کما یتکفؤ احدکم خبزه فی الصفر نو بس کما یتکفؤ لک چ اړی یو د تاسو نه روټای فی الصفر یا فی الصفر په سفر کې یا په دسترخوان کې چې سفر وینو سفر د لکه ته جن کوټ روان شي او سفر راځي د دسترخوان د دلته دسترخوان خور کې الفاظ په چی بسکټ کې دي او هغه بیا خوره جی او داولی نزولن لآل الجنت دا په حقیقت کې مل مستیابی لپاره جنتیانو بس جی ویا فنزل نراکوز بشی ٹھیک شو جی فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى بدأت نواجه ثم قال ألا أخبرك بإدام قال إدامهم بالامهم بس ګورا ویا خبر درکم ز طالب بنزول آل الجنة يوم القيامة ومن المستياد الجنتيان فرز قیامت قال بلا قالوا تكون الارض خبزة واحدة لازمک بټوله په منځ یو روټه شي کما قال النبي صلى الله عليه وسلم فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الينا حضرت موږ توکتل ثم ضايق بیا خندل حتا بدت نواجذو تدی چې نواجذ یعنی یا بیا ښکار شو ثم قال الا اخبرك بادام خبر درنکم تعالی جنتیانو په انګولی سرا نظر ترجمه راځه انګوله تاسو لا وټنګوله ماشاءالله پوښو کنه انګولی سرا الله الله قال ادام بالام دغی انګوله چې نو بالام وي او دا بالام ګور عربي لفظ نه ده ها علماء چې دا عبرانی لفظ ده او بالام نه مراد ده الکه د غوي د اینی هغه خاص ټوکړه ونون او مانس شوا انګوله به دغی بالام وی او نون وی مانس شوا
هغه فاضله ټوکړه د اینی د ساوري او فاضله ټوکړه د اینی د مئی او دا جګر سره یو نری غونه ټوکړه وي او هغه ډیر زیات خوږي خوړل دا ځکه طبيعت خراب ده ها قالوا ثور ونون یعنی بالا ته ثور اسدوي غويتوي ونون ميتوي ياكل من زائده كبدهما نخربا اغب الله خربا د دې ساوري او د دې مئی دغه جګر اغه زائدي حسینا 70000 70000 افراد الله اکبر ابیا سم شی ماشاءالله جی حدثنا سعيد بن ابي مريم قال ابن محمد بن جعفر قال حدثنا ابو حازم قال سمعت صالح بن سالم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الناس يوم القيامه على ارض البيضاء غفراء كقرصة نقي قال سالم او ليس بيضاء تک سپین بئی څنګه كقرصة نقي پشان د قرصه پشان د ککوړي پشان د روټه ان نقي د تک سپینی میده غنمونه ليس فيها مال احد دا سلمکه چې نبی پای کې زید نخې د یو کس مطلب څه شو لکه اوس دغه زمکه ده نو کې اوس شاب حق دین دې چې ا ټنل ته نږدې شي بزمګه علاقه را لوي دین خواغه کوانت دی مالا قیامت نه خدای چې د ازمکه به تک سپینه شي په شان د میدی د روټي مان د ازمکه بني چې د ازمکه نشوا د بیا طالب پار زید پیچانو پکې کم ځای راځي معلم به پکې غوته دا غرد کوارت دی دیوی دا غرد باجوړ دی او دیوی چې دا غرد پنځپیر دی او دا غرد فلان کی زید دا د سواد دی او دا چې کم دی د دیر دی تا خیال دی کنه او دا چې د نسخال نمک کې چې کم دی کنه شیخ آباد نمک کې چې کم دی نو هغه علاقې دی ورکه بوی خودمه علاقې تا کنه ونه شو کنه لکه البته ودا معلومات ني جی کیف الحشر قیامت پرد با حشر څنګه ای الک سلور قسمه حشرونه دي او استاد حاشی لیکل دي سلور قسمه حشر بکی یو حشر د دنیا دی او دو حشر په دنیا کې دي او دو حشر په آخرت کې دي یو لاول حشر شوی دی اول د قیامت وخت کې بکی دریم حشر چې کوم دی د آخرت رومبه چې خلق قبرون نه را پاسي او سلورم حشر بالی چې کله عدالت کې ټول دنیا ودرېږي دیشوا دا سلور زله به حشر کیږي دو په دنیا کې دو په آخرت کې دي ابي قال حدثنا معاذ بن ناصر حدثنا ابن عن ابي عن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم قال يشر الناس يوم القيامه على ثلاث جمع بکر چې خلق پر د قیامت الله ثلاثه طرائق پترو لارو باندې څنګه راغبینا وراهبینا سرغبت کې انکی د جنت او یریدون کې د عذاب یو دیمو اسنان الا بیر و صلاتن الا بیر و ارباتن الا بیر و عشرتن الا بیر درې په یو سلور لس زکه چې خلق په زیاتی سولې با کمی د دنیا شو و یحشرهم بقیتهم النار او جمع بکی پات دوی لره اور تقیل ما هم حیث قالو دا اور چره دا دوی سره با قیلوله کئی چه کم ده که دوی قیلولی کئی یعنی اور با دوی سره لازمی اوشی چه دوی چه چرتا دمکی جو دا اور با من سره دمکی و طبیت مام حیث باتو او دا اور دا جانب چره اشپا با تیره دوی سره چه کم ده که دوی اشپا تیره و تصوی مام حیث اصبحو و تمسی مام حیث امسو سبا کئی بدوی سرا او مقام کئی بدوی سرا جی قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن مالك ان رجالا قال يا نبي الله كيف يشهد الكافر على وجه قال ليس الذي امشى خجي ګورا ان رجلا و رجالا نشته ان رجلا بشک یو سړیو قال غیت یا نبی الله اے د الله پیغمبر كيف يشهد الكافر على وجه ګورا قران کې راځي چې دا کفار چې کوم دي دا په مخ باندې جمع کړي شي چې جمع حشر په مخ باندې شي په مخ باندې بسنګ ګرځي دوی کیف یقتل کافر علی وجهی
قالو فرمای الیس الذی یمشى على رجلین آینه دی اغلوی مهربان چروانی داخله خدوا خوبان په دنیا کې قادم قدرت ترون کې علا ان یمشیه علا وجه یوم القیامه چروان کې دوی لر پرز د قیامت قال قتاده بلا و عزت ربنا ولنا او قسم دې زمونږه په غلبي او په عزت طرف زمونږه معنا سوشوا نن په دې خپل ګرځي سببا په مخم ګرځي لا دې مغفرا کی یو خدا دې لکه دا سر دې سر کته په بار خدا د لاسونه دې دا به خپل کار کی نه خدا سي دویم دا چې تاسو سورته قمر خویل لګانا څنګه دې په دې مخونو باندې پندو ته پوری واچول شي نو په دې مخونو براخ کله کیږي دا حشر الوجوش کنه به ابي قال حدثنا علي قال حدثنا قال معمر سمعت سعيد بن جبير سمعت ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انكم ملاقو لله تاسو مخامخیږي الله سره خفاتن پیابلا عراتن بربن مشاتن پیادل غرلن ناسونتا قال سفيان هذا مما يود ان ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم دا روایت اگر روایتونه دي حضرت ابن عباس سے حضرت سیدنا اوریدے دي یعنی یقین ہو کے پدے ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ماشاءاللہ امیر سے زندہ باد جواز روان دے کنا مرګری دي قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا حدثنا شعبان بن معيرة بن نعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال انكم مشرون عفاظا يراد حرلا كما بدأنا ولا حق نعيد عليها وان اول خلائق البيد مخلوقنا يوم القيامه فرض قیامت چره ابراهيم عليه السلام دے وانه سيجاء برجال من امتي رابع سيشي بعد خلق ما امتنا فيؤخذ بهم ذات الشمال او بني ول شدوی په طرف ته کسنا یعنی عمل نامي په کس طرف ملاوشي او جانم طرف ته روان شي فاقول يا ربي اصحابي یعنی هؤلاء اصحابي دا خو زما د امت خلق دي فيقول الله انك لا تدري بشکتنی خبر ما احدثوا بعدك تاسو دوی سکړو فاقول كما قال عبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب على من تعالى كل شيء شهيد الى قول تعالى الحكيم ويقال انهم لم يزالوا وبجداد همیشه چو مرتدين على عقابهم تچرا لید دوی نو دا مرتد شو دا شیعه ظالمان چي دي بلکې ازلم الناس دي دا بدبختان وي وګوروي اصحابي پیغمبر علی السلام د وفات په صحابه مرتد شو معاذ الله الکه دا صحابي نه مراد صحابه مراد ندي اصحاب نه مراد دي امت مراد دي ک اصحابي دا پشان د امتیانو زما دي بس دي ابي قال حدثنا قيس بن حرب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حاتم بن ابي سعيد عن عبد الله بن ابي مليكه قال حدثني قاسم بن محمد بن ابي بكر عن عائشه رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشرون حفاة عراة غرلا قالت عائشه فقلت يا رسول الله رجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض اي رجال والنساء يقتل بيو بل تغوري بربند الامر اشد من ان يهمهم ذاك اے عائشہ میدان د حشر چدي ابدین ډیر مشکل وی ان يهمهم چې خیال راشي سوچ راشي فکر راشي پدې کې د چا دا به خیال نه چې تا نه مخکې خزه ولاړه ده او خزه ودانی چې وای چې مخکې دا سړی دی او سمره دی بوجو کنه دا بالکل دا سوچونه به التکینی ما تاسو ته وی تاسو خان دی وړي ما تاسو ویلو ګوره الله پاک تاسو حج عمره نصیب کړي بچ حج تلار شي د خلقو هغه رشت او ګوري اختلاط تو ګوري نو دلته سړی په ذهن کې احساس ناراضي چې دا سړی دی کې خبره نو الته بیا څنګه راځي هغه د حشر میدان دی نبی قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال ترجون ان تكون ربع اهل الجنه من رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په یو خیمه کې ناس وقال حضرت مونږ ته یا ترزونا ایتاز خوشاله ان تكون ربع الجنه چې شی تاسو سلام ایسه د جنتیانو یا ټول دنیا من اول الوجود الى اخر الفنا پورې چې جنت کې با سلام ایسه
د دې امتی درې سی بنور خلق قلنا مګ نام بیا اترزونا ان تکونو ثلثال الجنه آیا خوشاليږي په دې چې تاسو سره ځال جنت شئ درې میسا یعنی زیات شو قلنا نام قال والذي نفس محمد بيدي قسم دې پاغزا چې زما روح دې په اختیار کې ده ان لا جن تکونو نصف الجنه زدا امید کوم چې شای تاسو نیمه ډله د جنتیانو نه چې جنت کې زر کسان 500 بتاسو 500 بنوري وذالک زکا جنت چې لا يدخل الا نفس مسلمه جنت نه داخلي مریو مسلمان وما انتم فی اهل شرک او نه تاسو مقابله د مشرکینو الا كشعره البيضاء في جلد الثور الاسود فشان د غسپین ویخت په سرمنده تور غوي او كشعره السوداء في جلد الثور الاحمر یا پشان د غتور ویخت هغه سرمنه د ساوري سور کې لکه یو ساوري دی او سوروي او توروي او پکې یو سپین ویختي ما دم را مشرکون وي او تاسو پکې لګي دای په نسبت په لګي بونه شو کنه او جنت په بیا تاسو زیات شو کنه جی ابي قرات سنه بين قرات سنه عن سليمان عن ثور بن ابي قيس انا ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم باندې جهنم کې بس تاسو څومره تقلیدي ټول جنتیان شو کنه خیر ده قال اول من يدعى يوم القيامه ادم عليه السلام فترى ذريته فقال فترى ذریه نګوري به یو بلتا اولاد دوی یو یا بخی یو بلتا اولاد آدم ويقال بعذابكم آدم فيقول لبيك وصادق فيقول وتبيلش اخرج باس جهنم من ذريتك رابار کې یو ډله د جهنم نه چاغه د استاد اولاد نه فيقول يا رب كم اخرجوا فيقول اخر من كل 199 وشكنا اخرج رابار کا من كل 100 دار سلونا 99 نونن من یو پکې پاتې زمونږه فقالوا يا رسول الله اذا اخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا بيبسو پاتې کیږي قالوا فرمای ان امتي في الامم كشارت البيضاء في الثور الاسود زما امت ناریو کې په نسبت تاغي په شان د غسپین وختبي په تور ساوري کې په سرمن د تور ساوري معنا نونن می به جهنمياني پاغي کې یو په کې زمون جهنمي چتا جی بشک غړق د قیامت چې دی نو دالوي افت دی او ډیر سخت افت دی الله زمون کې قوت برداشت پیدا کړي هغه وخت کې کنه اقتربت الساعه ابي قال حدثني يوسف بن موسى عن جرير عن نعمان بن سعيد عن ابي سعيد قال يقول الله تبارك وتعالى يا آدم فيقول ربك صادق وخير في يديك قال يقول اخرج باس النار وما باس النار قال من كل 1000 اخرج راو باس النار یو ډله دور نه قال وما باس النار سره ډله د اور قال من كل 1000 ده هر زرنا 999 معنا شو نونن مشو کنه فذلك حين لکه نه سوا او نه نوې هغه شنو یو کم زر شنو فذلك داغه وخت یې نشيب الصغير چې کله به ماشوم ځوان شي کی چری وي ماشوم ځوان شي کی چری وي نو فإن من يأجوج وماجوج ألفا أجوج ماجوج نبصروي ومنكم رجل تاسكين ويوي ثم قال الذي نفسي بيدي إني لأطمع أن تكونوا ثلث الجنة تاز ثلث الجنة قال فهمنا الله وكبرنا ثم وكبرنا أو منقلوي بيانا كذر رب ثم قال الذي نفسي بيدي إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة إن مثلكم في جمع كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود او كالرقمة یا پشان دغه داغ فی ذراع الحمار بغه زنگون د خر
اگر دا خرچ کینی کا پاسی نتیجه کې لغوانی تم کې غوانی بس دمر لګ به انور چې کم دینو مشرکین په شان د ټول خر دي او کنه اخرونه دي باب قول الله الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وقول ابن عباس وتخطت بهم الاسباب الوصلات في الدنيا اسباب مراد الوصلات اغه تعلقات چې کوم په دنیا کې د بد عقیده په بنا باندې ابي قال حدثنا عثمان بن عبد قال حدثنا يوسف بن قال حدثنا ابن عن نافع عن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم احد في رشه الى عن صف اذنيه قال حدثنا رشه ما في خلي ابي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثني سليمان عن ثور بن يزيد عن ابي الايس عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامه حتى يارق الناس يوم القيامه دك به خلو کې پر د قیامت داخله حتا يزبارقهم في الارض 70 ذراعا تر دې چې خوري بشي دوی خولي پزمکه کې اویا غزا لکه دلته سړي باندې خولي کې دمر پتی وتل لکه 70 غزا پوری دریا بتی جوړ شي الله ويلجم حتى يبلغ اذانهم ويلجمهم حتى يبلغ اذانهم فوجګنا او الجام معنا دکیدل نو اوبرسي دوی ته داخلي په بدن کې تر دې چې اذان هم ته وګونو تورسي دوی الجام پیژنه دیو په کې داخل شي په دې خلو کې به داخل شي ان ډوب بشمانه ډوب بشي په خلو کې تر دې چې اذان تورسي دی الله القصاص معنی بدلا پرز د قیامت د اعمال بدلی ورکول کی وهي الحاقه او دی قیامت ته حاقه هم وي حاقه معنی بالکل رښتینی دي سچ مچ لان فيها الثواب حاقت ذکر حاقه ذکر په دې کې ثواب دی معنی ثواب یقیني ده بدله یقیني ده وحواق الامور او په دې کې پیش کېدل د ټولو حق امور دي حواق مبالغه د حق ده وحواق الامور او ټول امور حقا امور ثوابت یعنی امور حقا قیامت پر بطول حق امور دا واضح شخکار شي الحقه یا حق والحق معنی واحد یعنی الحقه معنی بالکل رښتینه الحقه بالکل رښتینه الحقه بالکل رښتینه والقاریات تک ټکانه والغاشیه پټون کی والصاخه کړهون کی والتغابن او غبن افسوس والرز غبن آل الجنة آل النار ٹھیک شو کنا غبن آل الجنة آل النار یعنی سمانا یا غبن آل الجنة آل النار مانا سشوا افسوس کول د جنتیانو په ناریانو باندې ځکه یو افسوس چې داخله خپل دی خوراوات افسوس بکی کنه چې هغه تباکی نو طالب خامه افسوس راځي کنه دی ابي قال حدثنا عمرو بن حاتم قال حدثنا ابي قال حدثنا من قال حدثنا شيخ سمعت عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس بالدماء دلته دماء راغی نو مانست شو اول ما يقضى الناس بالدماء نو حساب خو به اول د صلات کیږي او بدله به اول د دماء ورکول کیږي ٹھیک شو کنه دغه یو روایت کړه چې اولی صاحب خود موږ دی او دلته اولی صاحب د وینو دی دلته البته حق الله د حق العباد دی نو معنا تپوس به اول د حقوق الهیو کیږي ٹھیک شو او جزاء به اول د حقوق العباد شروع کیږي جی ابي قال حدثنا اسماعيل حدثني مالك عن سعيد بن مقبول عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده مظلمه لاخي ار هغه سړی چې وی دې څخه ظلم کول پرور باندې چې یو سړي په یو ظلم کړی دی نو فل يتحلله منها نو دې دغه نه معافي غواړي په دې دنیا کې فإنه ليس سما ذکر نبی پر د قیامت نصر او نسبین من قبل ان يؤخذ لاخي من حسناتي ګور مولانا صاحب توجه کا چې تا یو سړي سره زیاته کړي دي کنه هغه وخت الله پاک نه کی نو اول بیا بسې استاد نیکونه باندې کې اغستې کیږي او هغه مظلوم په صحیفه عمل کې ولیکل کیږي
دا یو خبره جو کنګال بینګ اپ پاکستان و پاتې شي او چې باغی سره انتقام پورا نشو نو بیا به دغه ګناونه غسل کی او طالب نه کول کی الله دا مظلوم ګناونه غسل کی صاحب صحیح عمل کې ملکل کیږي نو معنا شو آخرت فقر او غربت نه د الله مون ټول ساتي فإنه ليس سمدين اولادنا من قبل ان يؤخذ الاخي مخل چې واغسته شي لپاره درود دي من حسنات دي نیکونا فلم تكن له حسنات کچرنی ورنه کې نیکانه او خذ من سیئات اخین بیا د مظلوم د ګناو نه رسي فطرحت علينا ګناونه بواغسته شي دي په مخبوول شي حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا يزيد بن زيد قال ما في صدر من غد قال حدثنا سيدنا قتال عن ابي المتوكل ناجي ان ابا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار يخلص المؤمنون من النار خلاص بکرشی او به وخت کلشی بچ بکرشی مؤمنان د ورنا فيحبسون ان اثار بکړي علاقان ترتن په یو کول باندې بین الجنه والنار چې جنت د په منځ کې چاپوري سرات ده فيقتص لبعض من بعض المظالم بدلی بواغسته شي د بعضنا یعنی مظلومانو لپاره د ظالمانو نه بدلی کار بینو په دنیا چې کوم دوی په منځ کې معاملات دنیوي حتا حذبوا ونقوا تر دې په دا ظالمان به پاک کړي شي او ستر کړي شي نو اذن لهم فی دخول جنت جنت تبلار شي هو الذين نفس محمد بيده لا احدهم احدا خامخار یو د تاسو نه احدا ډیر په جندون کې وي بمنزلتی فی الجنه هغه بغلا د په جنت کې منه د په جندلو د دینا بمنزله کان فی دنیا د کور د دینا په دنیا کې سمان شو لکه نن چې ته په دې دنیا کې د تاسو کور معلوم دی او څو ورته رواني آل تراغه کور آغه د کور ټیک شو نو دینه بزیات خپل بنگله په آخرت کې لکه فراد کور ته جزي و نه شي کنه ځکه لاړ شي هغه اډه کې کوشي د بیا سیده مقامه سمارو ده کنه نو دې ته تاسو نه کې چې ما کور کم ځای کې نه سم لاړ شي په پټه پټه په منډه منډه او چې کور ته نږدې شي بیا قدمونو کې قوت نو پیدا شي دوی دمره بده په دې دنیا کې د خپل پکور باندې دمره عالم بني چې څنګه التبي باب من بشر حساب او زیوا امیر سے ورزان خراب دا یو ټول ټکی زوي وا زاده ټیک شه منو کشل حساب او زیوا ماشاء الله هر هغه سره چې هغه سره دقت او باریکی وکړي شي په حساب کې نو سزا بول ورکول کیږي یو عرض دی یو نوقشه مناقشه ده مناقشه استفسار ته وایي چې دا څنګه سولې اډوړې دی ولې خورلې وا ابو ځول نو کړي او دا کار دی ولې کړو دې ته مناقشه وایي ایو عرض دی راشه ستای ساتو او بدرېږي زموږ معاف سبحان چلو وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الاسود عن ابن ابي مليكه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشرع الحساب والزبا قال هر هغه چانه چې تفتیش شو په حساب کې نو عذاب ورکړي شي دا التفتیش لیکل لګانا چې تاسو سعودي تلاړې بوډا خو یادوي کنه چې کم ځای کې مدینه ته نږدې شي او کم ځای کې تحقیقی اداره راشي پاسپورټونه چې چک کوي نو هلته لیکلي نقطه التفتیش څه لیکلي نقطه التفتیش دا تفتیش دی جی قال قلت عليه الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذلك العرض به حضرت عاشی چې الله خو یو حاسب او حساب نبی رسول دا خو عرض دی قران کې کوم ته حساب یسیر ویل دی هغه عرض دی جی به قال حدثنا عبد بن علي قال حدثنا يحيى عن عثمان بن الاسود قال سمعت ابن ابي ملائكه سمعت عائشه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله وتابع ابن جرير محمد بن سليمان وأيوب وصالح بن رستم عن ابن أبي ملائكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة قال حدثنا عبد الله بن أبي ملائكة قال حدثنا قاسم بن محمد حدثني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة ندی یو کس حساب کی دیش پرد د قیامت الا هلك مگر غرق بشي انما ذالک ای عاشی دا قران چې کوم وی حاسبو یسیرا الارض دا صرف
په میدان د حساب کې پیش کیدا وليس عبد منا يناقش الحساب يوم القيامه او نه د موږ نه چې تفتیش وکړي شي پای کې د حساب داغې نه د حساب پر د قیامت مگر معذب وکړي شي بیا څوک د مریض چې پاک شي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي قال عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم التحيل وحدثني محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا سيدنا قال حدثنا رسول مالك عن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يجاوز الكافر يوم القيامه فيقال له دي كافر اريت خبر راکا لو كان لك ملء الارض ذهبا کې چرنن طالب پر ملکیت د پورا زمکی ډکړې شوی د سرو ملکیت ملاو شي اكنت تفتدي بهان آیته دا ټول دنیا ورکون کی لپاد خلاصول د خپل ځان د جهنم نه فیقول نام دی وی او فیقال الله ورتوی قد كنت سئلت ما هو ايسر من ذلك تاقی سرویت چې مطالبه کړی شوی د تانا د ار اغسی چې د دین ارزانو چې رسول قل لا اله الا الله په دې پیسوم نو او تاغو نوې او زمخدن کو باز یو زمخ زید نشته ده ما کنه وبه قال حدثنا عمر بن حسن قال حدثنا ابي قال حدثنا العاص قال حدثني خازم عن ابي بن حازم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلم الله يوم القيامه ليس بينه وبينه ترجمان ثم ينظر فلا يرى شيء نبغور دې مکیش قدام شي ايش بني ثم ينظر بين يديه فتستقبل النار غوربن اور بي فمن استطاع منكم ان يتقي النار نور سره ولو بشق تمره یو پټ ورکه د کجوري خیراتی جهنم نه به بچي قال حدثني عن حيث عن ابي بن حاتم قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ثم عاد واشاء ثم قال اتقوا النار چې حضرت وی ځان بچ کې دور نه ثم ارزه بیا حضرت قباحت النار په تور باندې قباحتن عن النار مقبول با داس واشاها او خلق خو يرول اشا من یاد شو خلق او يرول یا مخه داسې واړو لکه چې یو سړی يرون کې بل لرا ثم قال اتقوا النار ثم رضى وشاء صلاة حتى ظن أن ينظر إليها ثم قال اتقوا النار وبشك تمرة ومن لم يجد فبكلمة طيبة خسته خبره چاوکه زړه ولا خوشاله کا دا مخې ویل اویا زره خلک جنت تزي او تفوس به نه ما اولین حساب کې چلو وبه قال حدثنا عمران بن مسعود قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين الطبيل وحدثنا عسيد بن زيد قال حدثنا هشام عن حسين قال كنت عند سعيد بن جبير فقال حدثني ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم ورزق علي امه فاخذ النبي يمر معه الامه والنبي معه النفر والنبي معه العشر والنبي معه الحدث والنبي يمر وعصر ونزلت فاذا سواد كبير قلت يا جبريل هؤلاء امتي قال لا ولكن انظر الى امتك فنزلت فاذا سواد كبير هؤلاء امتك وهؤلاء سبعون الفا قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب قلت ولما قال كانوا لا يكتمون ولا يستيقظون عذاب ولي سوي كانوا لا يكتغون نه داغون لګولو نه علاجونه کوي فقال كما تبعه وقاشه به قال حدثنا معاذ بن حسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنه من امتي زمره وهم يصبون الفا تضيء وجوههم اذا فرقيږي به مخونه دغه اذات القمر په شان د چمک د سپوږمۍ ليله البدر قال ابو هريره فقام وقاشه بن مسر الاسد يرفع نامره عليه فقال يا رسول الله يرفع نامره عليه پاگی یو برک صادر و غیر اوچت که او حضرت عبداللہ یجلنی منهم فقال اللهم اجعل منهم ثم قام رجل من الانصار فقال يا رسول الله قل الله ان يجعلني منهم فقال فقال وقاشة وبه قال حدث سعيد بن ابي مريم قال حدثنا وطن قال حدثني ابو هاشم عن سالم بن صالح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلون الجنة من امتي 70,000 او 700,000 شق في احدهما متماسكين اخذ بعض ببعض متماسکین په داسې حال کې چې یو بل بنیون کې د لاسونو نه اظهار محبت په تور باندې
آخر باب ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر به. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا في عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم مأذون بينهم يا أهل النار لا موت ويا أهل الجنة يم ناريانو موت ختم شو اے جنتیانو موت ختم دے اس خلود اللہ اللہ اس دل تپاتے کے دل دی اور انتہائی نشجی. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الغالب عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لاهل الجنه يا اهل الجنه خلود لا موت ولاهل النار يا اهل النار خلود لا موت وباب صفه الجنه والنار. بس ان شاء الله جنت تبزو الله بمطول بوزي.